حسن بصری یو خبره کړې او باغی باندې سوچ وکړ دې ډیره د حکمت خبره کړې وای دریو موقعو کې ځان ته ګوره که په دې موقعو کې تا ته خوند محسوسېده او تا ته لذت محسوسېده پوه شه چې ستا او د الله په منځ کې دروازه کولاو ده ستا او د الله تعلق قایم دی او په دې دریو موقعو کې که ستا او ته خوند نه و تا ته مزه نه وه ته بور وې په دې ټیم کې نو پوه شه چې ستا او د الله په منځ کې دروازه بنده ده بیا بیا د دې خبرې غم وکړه چې یاره د الله سره خپل تعلق قایم کړم اولنۍ خبره ادا کړې کله چې په مانځه باندې ولاړې او مونځ اوږدېده او تاله مزه درکوله سجده دې اوږدېده او تاله مزه درکوله او مونځ کې چې څومره اوږد قرت کېده او تاله خوند درکو څومره چې سجدې اوږدېدې او تاله مزه درکوله دا د دې خبرې دلیل دی چې ستا او د الله په منځ کې دروازه کولاو ده ستا او د الله رب العالمین تعلق قایم دی او چې مونځ کې بور وي او ډېر زیات تکلیف درته محسوسېده او په دې سوچ کې وي چې کله به سلام ګرځېږي چې د مسجد نه وځمه نو امام حسن بصري ویلي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې ستا او د الله رب العالمین په منځ کې بیا دروازه بنده دویمه خبره یې کړې ده ذکر ته چې کله کښېني ذکر ته کښېناستل دا یو مستقل عبادت دی زما عزتمندو سره د دې نه چې موږ پرېښی دی موږ خو ذکر نه کوو ذکر دپاره به ټیم وباسي دې له به راځي مسجد کې به کښېني د شپې به اخره عیسا کې به کښېني ذکر به کې د منځونو نه به نیمه ګنټه 20 منټه مخکې راځي ذکر به کې تلاوت به کې نو وایي ذکر کې چې تا ته خوند محسوسېده ذکر دې شروع کو یو سړی راغی او ته په خبرو کولې ستا هغه او د الله په منځ کې هغه کومه واسطه چې هغه کټ کول او تا ته په دې باندې خفګان محسوسېده پوه شه چې ستا او د الله په منځ کې تعلق قایم دی ستا او د الله په منځ کې دروازه کولاو ده بیا او چې ذکر کې بور کېدی او ذکر دې کوه او سوچونه دې یو ځای بل ځای ته نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دروازه بنده ده او درېیمه خبره د قرآن کړې ده چې د قرآن تلاوت ته ناست وي او څومره چې زیاتېدي هغونه خوږوالی محسوسېده هغونه د شوق او جذبه زیاتېده دلیل دی د دې خبرې چې دروازه ستا او د الله په منځ کې کولاو ده او چې د قرآن تلاوت دې شروع کو او پاسېدې زر او تنګېدې زر دا ډېر د خطرې خبرې دي زما عزتمندو دا دې علماو تجربې کړي دي دا ډېر د پاک خلکو د هغوی دغه پاکو زړونو نه دا د پاکې او د حکمت خبرې راوتې دي